11 अगस्त कम करो अगस्त और 610 अगस्त 610 की नबी सलाम नबूवत हासिल शेर और बियासत वशो नन पाता थे 2020 ने नबी सलाम की पैगम्बर शो वक़्त की 610 और 2020 नगा से शात जनो ज़माना ब मालूम की तकरीबन 1400-1500 साल जुड़ी हिजरत नबी सलाम कल कर 27 सितंबर 622 कना वफात नबी सलाम कल शेव 8 जून 632 ईस्वी 8 जून 632 ईस्वी دا इजमाली तारीख शो द नबी सलाम उस बाबा की दन लगवर न नवज नबी सलात दा तारीख है रियासियात का तो 22 अप्रैल 571 की पैदाश हो पावलने और रजवानी वाला अब्दुल मुत्तलिब फिर नबी सलाम ने को अगवल नम के खौदो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम او دا احمد نوم یې هم دی دا ولا مور یې ښه آمینه بنت وهب په اومه ورځ باندې د نبي علیه السلام ختنه وشوه موږ چې ورته دا سنت کېدل وایو په دې کې درې اقوال د علماو دي ځینې خلک وایي جبرئیل علیه السلام سنت کړی و ځینې خلک وایي چې پیدا شوی و نو سنت و او ځینې دا وایي چې نه نکاح چاته ویله په اومه ورځ باندې او هغه سنت کړی شو دا درې اقوال ابن قیم نقل کړلي په زاد المعاد کې نو په اومه ورځ باندې ختنه وشوه عبدالمطلب به چاته ویلي و ختنه به شوي نبی علیہ السلام له ته خپلې مور ورکړی دی آمینه بنت وهب او د هغې نه وروسته وله اول نمبر ته دا سویبه دا خلق دا نوم صوبیه وی دا صوبیه نه دی دا سویبه اول نمبر ته ولدی ورکړی په نورو ښځو کې ښه د هغې نه وروسته وله د بانډو ته وړی شوی دی بانډو کې د دې دپاره چې صحت یې ښیي ځکه دې ښاریو ته خلک راځي و په دې کې په ښاریو کې کارخانې او مختلف قسمه کارونه کېږي هلته فضا خرابوي او دویم دا دی چې مختلف قسم خلک راشي نو هلته هغه زبان هم هغه پاتې نه شي لکه یو ښار ته ملګری ده نو هغې ته د هر ځای خلک راغلي دي نو هغه د لغتونه ویلی کېږي نو زبان هغسې زبان پاتې نه شي نو په بانډو کې په دې کې صفا لغت ویلی کېږي او بله چې تربیت یې وشي نو د حلیمې سره حلیمه څوک وه حلیمه بنت ابي ذؤیب د بنو بکر سعد ابن بکر یو قبیله وه د هغې ښځه نو د هغې سره پاتې شوی دی او 3 کاله تقریبا هلته و په دې منځ کې به وړلې راوړی شوی خو هغه څوک نه ذکر کوي دلته چې کومه اهمه واقعات یې مونږ هغه وایو اهمه واقعه دا ده چې په 4 کال د نبي علیه السلام باندې چې 4 کالو او بعضې مورخین وایي چې 5 کالو چې د نبي علیه السلام شق صدر واقع وشو شق صدر وایي د سینې شلیدل او د سینې شلول نبی علیه السلام د ماشومانو سولبې کولي په دغه قبیله د بنو بکر کې او جبرئیل علیه السلام راغی راسمله وی سینې وله سیرې کړه د هغې نه زړه راوایستو او د هغې د آب زمزم په اوبو باندې وینځو او واپس یې وګڼډو ماشومانو منډې کړې حلیمې ته یې وویله چې محمد چا قتل کو هغه چې په منډه باندې راله نبي علیه السلام ولاړو رنګ یې زیړ هغه پرې ویرېده چې دا پیریانو وهلی دی واپس یې خپلې مور له راوړو دا واقعه به 4 کال له پیدایش شو ده چې په 571 کې نبي علیه السلام پیدا شوی دی نو دا واقعه به څو کې راله په 575 کې 575 عیسوي کې اول نمبر د شق صدر واقع راغله ٹھیک شو د دې نه وروسته اهمه واقعه هغه دا ده چې په 6 کال باندې آمینه چې د دې مور و هغه وفات شو
نو دا واخله 500 څه شی راغی 76 شپږم کال چې دی نو بیا 76 نه 77 577 کې د دې مور وفات شو ده د هغې نه بعد 2 کاله د عبدالمطلب سره و کله چې د ده عمر 8 کاله 10 میاشتې او 10 ورځې شو 12 ورځې نو عبدالمطلب وفات شوی دی په 8م کال باندې دا اهمه واقعه ده ټیک ده او په 12م کال بیا د هغې نه بعد نبي علیه السلام چاته وملاو شو ابو طالب ته په 8م کال باندې ملاو شو نو په 12م کال باندې چلو شو چې نبی علیہ السلام شام ته سفر وکړو د ابو طالب سره او بصرا یو علاقه د شام په سرحداتو کې هغې ته چې ورسېده نو یو راهب راغی او دې قافلې ته راکوز شو د ده دپاره روټۍ اهتمام وکړو او بیا یې ابو طالب ته وویل ویل دا ستا څه دی دا ماشوم ویل دا زما زوی دی او راهب ورته ویل دا ستا زوی نه دی ستا وراره دی ویل مونږ ته الله تعالی په تورات کې ویلي چې آخري پیغمبر به یتیمي هغې ویل وراره مې دی نو ویل داسې وایه که نه وراره دی او بیا یې د نبي علیه السلام په ملا باندې یو مهر نبوت و هغې وکتو د نبي علیه السلام شاته د دې 2 ولو په منځ کې داسې غوښه راوتې وه بهر ته د زر کې د اګۍ په شان یا په یو حدیث کې راځي چې د زر کې د اګۍ په شان یا په یو حدیث کې راځي چې د ډولۍ د هغه بټن په شان پخوا نه چې کومه ډولۍ وي او د هغې دا بټنې یا اوس هم دا ځینې غټې بټنې شي د دې په شان وایي اخته پې ولاړو نري حق د مهر نبوت وایي د نبي علیه السلام شاته د 2 ولو په منځ کې نو هغه یې مو وکتو نو هغه وویل دا آخري پیغمبر دی او ما چې تاسو له روټۍ کړله نو دا په دې وجه باندې چې تاسو په دې کنډو باندې راواوښتئ نو یوه ونه او یو کمره نه ده پاتې شو مګر هغې سجده کړله نو دا د نبي علیه السلام اولنی سفر و د 12 کالو په عمر کې 12 سال 12 سال او 10 میاشتې او تقریبا 10 ورځې عمر و چې نبي علیه السلام دا اولنی سفر وکړو شام ته نه دی رسېدلی بلکې د شام نه دی خوا بصرا یو علاقه و عقل ته ورسېد او په دغه ځای کې د دغې راهب سره دغې ته د ده نوم جرجیس او دې د بحیرا راهب وایي د ده سره ملاقات وشو هغه ابو طالب ته وویله ویل ګوره چې دا شام ته به ونه ځې په شام کې یهودیان دي او هغه به یې قتل کړي دا نبي علیه السلام چې و نو ګورې په تورات کې دا داسې بیان شوی و که نه لکه تصویر چې پکې لګېدلی د نبي علیه السلام سترګې به داسې ویښته به یې داسې صفات به یې داسې د خلکو پېژاندو وعندهم التورات الله تعالی وایي چې نبي علیه السلام د دیو څه په تورات کې دی یجدونه مکتوبا عندهم بالتورات نبی علیہ السلام د دیو سره په تورات کې لیکلی شوی و دا ولنی سفر د دې نه علاوه د نبوت نه مخکې مشهوره واقعه چې ده نو په 15 کال په عمر کې نبی علیہ السلام یو واقعه وشوه هغې ته حرب الفجار وایي د نافرمانۍ جنګ په دې کې نبی علیہ السلام حصه اخیستې وه په دې ټیم کې د نبی علیہ السلام عمر 15 کال دا جنگ د چا و دا یو طرف ته قریشیانو او بنو کنانه او بل طرف ته قیس عیلان یو قبیله وه هغه نبی علیہ السلام په دې جنگ کې خپلو ترونو له غشي ورکوله نو دا واقعه د 15 سال په عمر کې راغله چې هغې ته ویلی کېږي حرب الفجار یا حرب الفجار د نافرمانۍ جنګ ورته ځکه وایي چې دا د عزت په میاشتو کې شوی د عزت د میاشتې هغه حرمت پکې خراب کړی شوی نو دا جنگ د چا په منځ کې و د قریشیانو یو طرف ته او بل طرف ته قیس عیلان د دې دواړو جنګ و قریشیان په دې کې په حق باندې و نبي علیه السلام پکې ځکه حصه اخیستې ده د خپل قوم څخه وردېدی شي په حق کې د خپل قوم سره وردېدل او د بل قوم سره وردېدل په حق کې د هر چا سره وردېدی شي په حق کې د کافرانو سره وردېدی شي او نبی علیه السلام پکې صرف خپلو ترونو له څه ورکړلي غشي یې ورکړلي دا د 15 سال په عمر کې بل د نبوت نه مخکې
او په دغه جنګ کې وایي قریشیانو مشر چې دی هغه حرب ابن امیه و. نبی علیہ السلام عمر چې کله 25 سال ته ورسېدو نو خدیجه الکبرا د پاره سفر وکړ. هغه دې خبر شو چې یاره د نبی علیہ السلام یو امانتدار سړی دی، خلکو به یې څه قیسې میسې خو کولې که نه، نو سړی به کلي کې پاتې کېږي، هر څوک لېږیا وي پلانې داسې دی پلانې داسې دی. نو نبی علیہ السلام قیسې به اورېدل وي، نو هغې ته یې وویلې ویل ته زما دا سامان ویسه د مضاربت په طریقه باندې، مضاربت په طریقه باندې، مضاربت دې ته وایي چې د یو سړي مال وي د بل سړي محنت وي، دې ته مضاربت وایي. ستاسو روپۍ شته خو محنت نه شئ کولی، وزګار نه یې یا بیمار یې، بس دا روپۍ راواله چالې ورکړه، نو هغه به محنت وکړي او بس یا به وایي نیمه درکړمه، درېیمه حصه څلورمه حصه. ټیکس ریټ ورته ځکه مه ښایي چې ټیکس څه پته لګي. ته چا ته 1 لاک وښیو هغه مضاربت چې دی نو 20,000 وګټي، نو بیا خو یا به ورته ایسې وایي چې نیمې به در کوم یا به هلکه درېیمه حصه در کوم یا څلورمه، دې ته مضاربت وایي. دا د 25 سال په عمر کې وشو او د دې نبي علیہ السلام سره د خدیجه یو غلام و هغې د میسره وایي، هغه ورسه و. نو هغه چې واپس کله راغی نو خدیجې ته یې بیان هم وکړو چې نبي علیہ السلام ډېر ښه اخلاق و او بل دا ده چې په دې تجارت کې ګټه هم شوه. نبي علیہ السلام خدیجه د هغې نه متاثره شوه. د دې تجارت نه 2 میاشتې پس خدیجه دقه 25 سال باندې یوه ملګرې وه هغې ته نفیسه وایي، هغې ته ویې ویل ته لاړ شو نبي علیہ السلام ته ووایه زه ستاسو نکاح کول غواړم. نبي علیہ السلام ته چې وویله دغې نفیسه د خدیجه ملګرې وه، نبي علیہ السلام ویله زه به خپل ترونو ته ووایم. نو بس ترونو ورته وویله ټیک ده او نکاح وشو په دقې 25 چې نبي علیہ السلام عمر 25 سال و. نکاح وشو، ابو طالب پکې خطبه وویله او 500 طلای درهم، دا سوال چې تاسو ته راغلی و که نه، 500 دینار نه دي، 500 درهم دا مهر مقرر کړی شو چې دا به نبي علیہ السلام ورکوي او د نبي علیہ السلام پالنه به شونکي ابو طالب کوله نو هغه به ورکوو. بیا وروسته چې کله دا واده وشو د دې نه بعد نبي علیہ السلام مالدار شو، ځکه خدیجه ډېره مالداره ښځه وه او داسې ډېره لویه ښځه وه، خلکو به پسې جوابونه رالیږله د نکاح دپاره، لیکن دې په خپله د نبي علیہ السلام پسې جواب رالیږلی. نبي علیہ السلام د عاجزۍ د وجې نه وویله چې هغه به ما واخلي که نه، نو بیا دغه نکاح وشو په 500 طلای درهم، 500 درهمه باندې. درهم د سرو زرو د سپینو زرو روپۍ ته ویلی کېږي او دا اوسنی درهم نه دی، دا پخوانی درهم دی چې دا د سپینو زرو نه جوړېدو. په یو درهم کې 3 ګرامه دغه یې دا چاندي او په یوه توله کې 12 ګرام دی که نه، د توله نن سبا به 1300 ده، 12 ګرام. نو 12 ګرام په 1300 باندې کېږي، نو 3 ګرام به 200 باندې کېږي، 300 یا 400 که نه، څو 100 روپۍ. نو دغه دا یو درهم د هغه وخت کې تقریبا 350 روپۍ وه، نو 500 یې تقسیم کړو جو مخکې به پسې ځای بیا. دا نکاح وشو په 25 سال باندې. د نبی علیہ السلام عمر 25 سال دی او د خدیجة الکبرا عمر دا 40 سال دی. بیا دا خبره زګه چې ټول اولاد د نبی علیہ السلام د دینه پیدا شوی دی. په اوله کې قاسم پیدا شوی دی، دویم رقیه او دریم ام کلثوم. اوله کې قاسم دی، بیا زینب ده، بیا رقیه ده، بیا ام کلثوم او بیا فاطمه او بیا عبدالله. 2 زامنې د دینه پیدا شوی او 4 لونه، نو دا 6 شو. او یو بچی ابراهیم ورته وایي ابراهیم، هغه د ماریا نه پیدا شوی دی. د نبی علیہ السلام 3 زامن دي ټول او 4 لونه دي، بس دغه اولاد دي د نبی علیہ السلام. او بدی کې دا 6 چې د خدیجه نه پیدا شو دي راټول، او یو ابراهیم د ماریا نه پیدا شوی. بیا دا خبره زده چې دا بچی چې و 3 عبدالله، طیب او ابراهیم، دا بالکل په وړوکوالي کې وفات شوی. 14 میاشتې په عمر کې و، د 2 کاله په عمر کې و، د 15 په دې کې وفات شو دي 3 واړه.
او هر چې لونه د نبی علیہ السلام دي هغه د اسلام زمانه مونته ده او اسلام یې قبول کړی دی او دا درې بکی د نبی علیہ السلام په ژوند وفات شوی یو زینب ده بل رقیہ بل ام کلثوم او یو فاطمه پاتې و د نبی علیہ السلام د مرګ نه شپږ میاشتې پس وفات شو نو دا اولاد ټول په ژوند باندې وفات شوی وو سوا د فاطمه نه چې هغه به شپږ میاشتې پس وفات شو د دینه بعد د نبوت نه مخکې یو واقعه بس اخیری واقعه غدا د هغې ته ویل کېږي دغه واقعه د 35 سال په عمر کې هغه راغلو د حجر اسود واقعه حجر اسود دا واقعه دا و چې د قریشان راجم شو ویل لکه دا حرم دا کعبه نه دا ډیره زړه شو ده او دا کعبه ډیره لاندې ده د خوړونه مړونه براتلنو د دیوالونه ول خراب کړو نو دی ویل راځي سپړوي شي دا بیرته جوړ نو هغه وسپړو دا سپړو دوم ډیر وګړو واقعې ده خو دی ویل لکه دا به څوک ورخیږي چې و به سپړي دا خو یو 50 کال مخکې دا راغله او ابرهو هغه ورانه ولو خو یې غرق اسینه چې مونږ ورانه وو څه چل باندې وشي بس امیه ویل زما وروخه جمع یو کمر به ترا گزار کما او کبه ما باندې څه قهر نازل نشو چې تاسو برازي هغه چې بر وروخه تو دیوال او کمر ترا واچي او دیو بداوی ویل الله پاک زمونږ د اسلام نیت ته دا برها په شان ورانونه هغه یو څو کمر را گزار کړي یو خلکو ته ویل هغه راځي ویل خدای قهر نشته خلکو ته ویل صبر کوه صبر کوه چې شپه شي چې د شپې د باندې د خدای قهر راشي سحر پورې به مونږ ته انتظار کوو کله سحر پورې د باندې د خدای قهر را نه غنو بیا به سمونږ ورانو سحر جو شو مې روغ ټول مشرکان وروخه او کعبه ورانه کړه او لاندې یخونو ته ورسول کله چې لاندې یخ ته ورسېد نو بیا جبل لاړو هغه پکې وو لاندې چې ابراهیم علیه السلام مضبوط کارنې یې خو لکه د خانو د دې سرونو په شان دي د قشان کارنې یې خو لاندې په دغه کې په یخ هغه د چې کله جبل راوغړو په مکه مکرمه کې یو پړق وشو او یو زلزلہ رااله او دا کله وجړخه د دې دا مطلب و چې نور کار به کې نه کوي بس خلک ویل لکه دې ځای پورې پورې دی نور جوړو نور به نور بس بیر د شروع وکړه او حجر اسود خو تاسو معلوم دی چې په دې کم ځای کې پروت دی نو چې کله د دې د خودو د ټیم راغی نو خلکو جګړه وکړه دغه حجر اسود خو یو جنتی کار نه دی هر سړی ویل چې زه اوچت کوم دا شرافت الله تعالی ما ته حاصل کی نو هغه جګړه شروع شو په دې باندې دیو بخپل قریب او چې خلکو په یو بل وسې توري راوېستي اخره کې سم مشران رااله ویل دي چې چل وکړي چې فیصله وکړي او دا جګړه مکوي فیصله په دې باندې وکړه ویل سحر لا چې دې جمعه د اول څوک رانه وته نو اقا سړی به فیصله کوي دا الله شان داو سحر یو دروازه مقرر کړو په دقه باندې خلک ناس ته تماشا کوي سحری ناس په نبی علیہ السلام 35 سال عمر دی او پیغمبر شوی نه دی او نبی علیہ السلام رانه وته چې نبی علیہ السلام څنګه رانه وته خلکو چې کړي ویل امین او صادق دی امین او صادق دی او زمون فیصله ودا کوي نبی علیہ السلام ویل ټیک ده نبی علیہ السلام ویل مال یو صادر راوړل په صادر کې حجر اسود کې خودو او د قبيلو مشرانو ته ویل وی راشي هر سړی د صادر دا ګوټ ګوټ ونیسي ټول مشران رااله په شریک باندې هغه صادر اوچت کو د غزیته او نبی علیہ السلام دا کارنه د صادر نه راوغستو او په خپل باندې په دغه ځای کې خودو هر سړی خوشاله ویل زما مشر چې نو هغه حجر اسود چت کړی دا د نبوت نه مخکې واقعاتو مخکې بیا د نبوت نه وایو ټیک ده پس څلورم کال باندې شق صدر پشپږم کال باندې د مور وفات په اتم کال باندې د نیکه وفات په دولسم کال باندې اولنې هجرت په پنځلسم کال باندې حرف الفجار په 25 نمبر سال باندې د خدیجه الکبرى سنکا او په 35 باندې د حجر اسود واقع دا لړ تاریخ او مختصر د نبی رسول الله د نبوت پر مخکې یو ټکی د خلافت